د 400 ضلع انتظامیه وایي چې تیر ورځ د پشکال د بارانونو له امله په 400 ضلع کې 2 ماشومان او 15 څاروي په حق رسیدلي دي او دغه سره یو کمتیا کورونه په مکمله توګه او یو نیم سل په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. بل خو د ضلع عام ولس ګیله کوي چې په دې سخت وخت کې انتظامی چارواکو پوښتنه نه ده کړې. د 400 د چوتي پل ولس وایي چې تیر ورځ د بارانونو له امله پټو او تیارو فصلونو ته زیان رسیدلی دی. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت ته ورسره مرسته وکړي. د 400 پندخیل یو اوسیدونکي خیاط وایي چې په شخصي توګه شاول راوستي او د سین غاړه ډکوي چې اوبه یې پټو ته نه ورځي. دوی غوښتنه وکړه چې د پندخیلو پل دې جوړ کړي شي چې ولس ته پرې باران کې ستونزه نه وي. او په لنډ تنګ وخت کې د ډي سي بچا سدي چې کوم اقدام وکړ د پندخیلو لپاره چې ډول کې دا پل نیمګړی او دې پند وینور نشته لہذا پکار دي چې دا هنګامي څور باندې دا نورمو دا کړي به چې کم سے کم د 30-35 هزار نه بوله په دې په ځای تقریبا یره قسم یو 200 وجیره به 300 وجیره به وي یا دا ټول وایي فصلونه ټول تبا. یو کروندګر اسلام وایي چې په لکونو روپے په فصلونو خرج کړي دي او سني سیلاب ورته په مکمله توګه زیان ورساو چې د لوی تاوان سره مخ شو. دوی ګیله کوي چې د انتظامی څوک چارواکي ورته نه دی راغلي چې د دوی د تاوانونو جاج واخلي. او یو پټي باندې چې دغه یو نیم خرڅ او دا ټول ځمکه چې د 15 نشپاله کیره به او تر دې وخت پورې خلک ډیر راځي خو چاره رسولورنی زمرانه کوټرانه خلکو یو وی دا او دا هر څه ډوب شو د دې څوک نوای نظامی ولا سر راغلي دي چې خو بعد دغه تاسو دا هغه چې بعد د خور راځي بعد دغه چې نور خو چا سکړي نه بعد پټو خو دا غي دا سر وای چې بس راشي او بعد دا او د جسب شاول لا واستقلال او سره خو کې چې د راوس د پندهیلو پل د قومي وطن پارټي سکندر خیاط خان شیرپو په پړ کې جوړ کړی شوی وو خو کله چې د خغوی حکومت ختم شو نو هم په هغه ځای نور ودانول پاتې شوی دي. کم ځای ته چې رسیدلی وو د غولز د تحریک انصاف چارواکو نه غوښتنه وکړه چې باید پاتې کار دی پرې دوی وکړي چې په شکل بارانونو کې ورته ستونزې نه وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400